شروع کوم د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربان دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې او د حمزه بابا په دې 2 شعرونو چې بیتا چاته ټیټ نشي نګیالی زما ژوندون کا، چې بیتا چاته ټیټ نشي نګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خدایا زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، خدایا زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. د صحت زیری او زیم ستاسو کوربه سید عادل او غږ د اف ام 90.8 وطن نیوز تخبای. انشاءالله داسې پروګرام موږ په وړاندې باندې بوزو، خو نن زموږ سره چې کم میلمه دی په دې پروګرام کې د وطن په زیري کې، نو یقینا چې د هغه پروګرامونه به تاسو په مختلفو چینلو باندې اورېدلي، هغه پرنټ میډیا ده که الکترانیک میډیا ده، په هغې باندې به تاسو د هغې پروګرامونه اورېدلي کتلي به وي په مختلفو چینلو باندې. هغه یوازې ډاکټر نه دی، حکیم نه دی، د هغه پیژنګلو چې زه ستاسو سره کوم ډاکټر حکیم حافظ وقاري، عالم و فاضل، شاعر و ادیب، نقاد، استاد، افسانه نگار، ډرامه نگار، کالم نگار، خاکه نگار و میډیکل ریسرچر، فلسفي لیونی ښاغلی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نن زموږ سره میلمه دی. د دوی سره د صحت په حواله باندې به موږ خبرې اترې کوو. نو اول خو زه د ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې د خپل ډېر نه اوزګاره ډېر مصروفه ژوند نه یو څو ګړی زموږ او ستاسو دپاره موږ ته راوبخلې، د هغوی ډېره زیاته مننه کوم او په خیرالۍ ورته وایم د وطن نیوز د سټوډیو ته په راتلو باندې هغوی ته زه ډېر هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو ته ډېره مننه او ډېر هرکلی درته وایم. یو جان مننه سید عادل ورور، ستاسو هم چې کوم دی نو ډېر زیات شکرګزار یو چې تاسو زمونږ باره کې دومره د اعلی ظرفۍ نه حسن ظرف نه کار واغسته، وګرنه د فارسۍ هغه یو څو ټکي چې منانم که مندانم ما ته پته ده چې زه څه یم، یعنې زه هېڅ هم نه یم. تاسو د عزت افزای دی الله پاک قدر وکړي. ډېره مننه جي، دا ستاسو حسن نظر دی. ډاکټر صاحب تاسو شاعر هم یئ، ادیب هم یئ، حافظ هم یئ، کاري هم یئ او ورسره تاسو نثرنګار هم یئ. نو نن په کومه موضوع ستاسو سره خبرې وکړو جي؟ کومه موضوع ستاسو ډېره زړه ته پرېوتې ده؟ نو وخت په وخت به انشاءالله مینوالو سره خبرې اترې کوو او د وطن چې کوم ریډیو چینل دی اف ام د هغې پرمختګ دپاره، د هغې د مخکې تلو دپاره به دعاګانې هم کوو او په هغې کې به د خپلې برخې چې کوم دی نو کردار هم ادا کوو او هغې کې به خپل کوششونه کاوشونه هم شاملو انشاءالله. ځکه چې دا چینل څنګه چې مونږ ابرز د دې چینل چې کوم منیجر صاحب هغوی سره میلاو شو، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې په یو میشن د دې چینل آغاز او ابتدا شوې ده. هغه دا چې ولس ته دې وخت په وخت چې کوم دی نو ګټورې خبرې وړاندې کړی شي، د هغې په شعور آګاهۍ کې دې اضافه وکړی شي، د هغې ذهني معیار دې نور بلند و بالا او هڅ کړی شي، هغوی ته دې ادبي چې کوم دی نو داسې پنپارې راوړی شي چې هغې سره د پښتو مینه، ذوق و شوق دا نور په پښتنو کې سیوا شي، د دې کې نور اضافه وشي او د فن بقا دې هم پکې شامله وي، د فن ارتقا دې هم چې کوم دغسې جاري و ساري وي. د هغې نه علاوه د وخت په وخت په دلته کې د مذهبي چې څومره زموږ روحانیات یا مذهبي علوم دي یا مذهبي فلسفې دي د قرآن و حدیث نو د هغې خپرونې دې هم جاري کړی شي او دغسې دلته د صحت پروګرامونه هم وکړی شي چې مینوالو ته ګڼ شمېر فایدې میلاو شي. نو زما په خیال دا چینل یقینا چې یو همجهت، یو هر اړخیز او ملټي ډایمنشنل چینل دی. څومره چې زموږ دلته رونه دي، کوم دلته کې چې کوم دی نو واکمن دي یا کوم دلته څه قسم د دلته د خپلې عهدې په غاړه شوي دي، نو یقینا چې هغوی هم ډېر چې کوم دی نو
پر اعتماد دي په خپل کاوشونو کوششونو چې ډېر زر به وطن چینل د دې علاقې د خیبر پښتونخوا یو ناموړی نوم وګرځي په دې کې به موږ خپلې برخې هم چې کوم دی نه اچوو. نو ګرانو مینوالو تاسو ته هم پروګرام د سیاست زیري کې وایم هرکلی او انشاءالله وخت په وخت به تاسو چې کوم دی نو زموږ دا ګډې وړې فلسفې هم اورئ ځکه چې زما یو نوم فلسفي لیونی دی. غني خان بابا ته ویلی شي لیونی فلسفي او د فلسفي لیونی خطاب ما ته راکړو اجمل خټک بابا. نو انشاءالله مینوالو سره به په ادب او په صحت او په مذهب او په روحانیت په معاشره په شعور په آګاهۍ په مختلفو موضوعاتو خبرې اترې کوو څنګه چې په مختلفو چینلو زما پروګرامونه کیږي. لسو کالو راسې زه میډیا سره وابسته یم په زرګونو موضوعاتو د الله په فضل د مینوالو په دعاګانو هغه چې کوم دی ما پروګرامونه کړي دي که هغه خیبر دی که هغه د ټي وي مختلف چینلې دي که هغه ډیشز دي که هغه اف ام چینل دي که هغه آزاد کشمیر نه اف ام چینل دي که د سوابۍ نه دي که د مانسیرۍ نه دي که د دغه ځای نه دي یا نورې. نو مطلب دا چې څو ژوند وینو انشاءالله مینوالو سره به دغه مینې او دغه خبرې اترې چې کوم شریکوو. ډاکټر صاحب په دغه ټولو موضوعګانو خو به خبرې اترې کوو یقینا چې دغه موضوعګانو لپاره یو ګنټه یا 2 غنټې نه بلکې ځان له یو هفته یو میاشت دا پکار دي. خو زه هم چې نن خپلو مینوالو سره تاسو د صحت د حوالې سره لږې خبرې وکړئ نو ډېر خوند به وکړي. بالکل سید عادل ورور ستاسو یو جان مننه او چونکې تاسو ته پته ده تاسو خپل هم سوابۍ 94 دلبر کې بلا وخت ارجې پاتې شوي او میډیا او ادب سره ستاسو تعلق دی. د صحت په حواله به وخت په وخت مونږ خبرې کوو. زمونږ معاشره ډیره وروسته پاتې شوې ده او په هغې کې بلا ستونزې او بلا خنډان مونږ ته مخې ته راځي. نو انشاءالله په یوه بیمارۍ به مینوالو سره خبرې کوو د هغې په علاج به مینوالو سره خبرې کوو او بیا د هغې مطلب دا چې کومې طور طریقې دي پرهیز دی یا ځینې بیمارونه مونږ مطلب دا په احتیاطي تدابیرو څنګه بچ کېدی شو نو دا ټولې به انشاءالله زیر باس راځي. جی ډاکټر صاحب په صحت حوالې سره هم خبرې اترې کوو او زه وایم چې تاسو خپلو مینوالو سره خپلو کتونکو سره چې کوم دی خپلو اورېدونکو سره خپل یو خوږ شان غزل ورسره شریک کړي نو زه هم ډېر خوښ وم. نو سیده یو جان مننه ما خو چې نن به دغه نه بچ شم ځکه چې ټول ورځ بیماران وي هسپتال کې یم او چارسده کې هم دغسې حال تاسو ولیدل خو بهرحال داسې به وکړو چې بالکل زموږ مینوال هغه داسې وي چې زموږ د پروګرام مثال د ډسټیبل دی د چا پکې یو شی خوښ وي چا بل نو موږ به د ټولو خیال ساتو چې څوک هم چې کوم دی نو خفه نه شي. نو دا یو څو شعرونه مینوال ته پیش کوم. ښکلي اکثر لره سړی په نیمه لار پرېږدي ښکلي اکثر لره سړی په نیمه لار پرېږدي زړه به دې یوسي په سینه به دې پرهار پرېږدي زړه به دې یوسي په سینه به دې پرهار پرېږدي او وایا په دې نو وادو دې ادبار څنګه وکړم وایا په دې نو وادو دې ادبار څنګه وکړم چې د زړې را یادوم مازغه مې کار پرېږدي چې د زړې را یادوم مازغه مې کار پرېږدي. او دا شعرونه دي سید عادل ورور وایي شولار ترنه خطا که خدایه تا راولېږله شولار ترنه خطا که خدایه تا راولېږله دا هوره د جنت دنیا ته چا راولېږله و ما ورله لېږلې یو تحفه د سرو ګلونو خو هغې راله سره د ازغو بیا راولېږله. او یو جان مننه و ما ورله لېږلې یو تحفه د سرو ګلونو طاهر صاحب و ما ورله لېږلې یو تحفه د سرو ګلونو خو هغې راله سره د ازغو بیا راولېږله. طاهر زمان صاحب په مونږ ډېر ګران دی 10 کاله مخکې مونږ په دلبر کې چې کوم دی نو مطلب دا دی په یو چینل کې مونږ ارجې او درې واړه سید عادل صاحب او د دې چینل چې کوم پروډوسر صاحب دی طاهر زمان ورور چې زموږ ډېر خوږ کشر دی او دغسې چې کوم دی نو 9 کاله 10 کاله پس چې کوم دی بیا زموږ دلته چې ژوند وینو ملاقاتونه وشي او دغسې زموږ خوش قسمتي وه چې بیا مو یو بل روغ جوړ ولیدلو. دا یو څو شعرونه دي زړه په ما چې ستمګرې ستا سړېږي ولې نه
زړه په ما چې ستمګرې ستا سړیږي ولې نه شنې لوخړې مې د زړه درته ښکارېږي ولې نه شنې لوخړې مې د زړه درته ښکارېږي ولې نه اورم داسې چې تېرېږي زندګي په شان د باد اورم داسې چې تېرېږي زندګي په شان د باد نو وختونه بې له تا په ما تېرېږي ولې نه شنې لوخړې مې د زړه درته ښکارېږي ولې نه او دا متل له پخوانۍ چې څه کرې هغه برې وي دا متل له پخوانۍ چې څه کرې هغه برې وي نو بیا تخم مې د مینې راټوکېږي ولې نه سیدل صاحب دا په قبر کې راټوکېږي دا متل له پخوانۍ چې څه کرې هغه برې وي نو بیا تخم مې د مینې راټوکېږي ولې نه چې زه تا نه ګیلمن یم ته زمانه مروره چې زه تا نه ګیلمن یم ته زمانه مروره نو کیسه زمونږ د مینې بیا ختمېږي ولې نه نو کیسه زمونږ د مینې بیا ختمېږي ولې نه چې به یې زړه زما خفه کړو دا به سر شو په مسکا زما خفه کړو دا به سر شو په مسکا نن چې کټ مې اوچتېږي نو خندېږي ولې نه نن چې کټ مې اوچتېږي نو خندېږي ولې نه او زړه چې سر شي په کوکارو پورته عرش سی په لړزان زړه چې سر شي په کوکارو پورته عرش شي په لړزان نو دعا مې بیا اشتیاقه چې قبلېږي ولې نه زړه په ما چې ستمګرې ستا سړېږي ولې نه شنې لوخړې مې د زړه درته شنې لوخړې مې د زړه درته ښکارېږي ولې نه یو جان مننه ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو به ډاکټر اشتیاق صاحب ډېر ښکلی کلام واورېدو راځئ چې اوس د موسیقۍ په ژبه باندې د شیراز رسد په ښکلي اواز باندې د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب یو ښکلی شان کلام واورو پد پم گا رے سا نی رے سا دا نی رے سا زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کې دې زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کې دې چې پس بیا وجن مزان توراوته کې دې زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کېږدې زما پسند کې د مینې جنگ کې هغه چې مات شو یو ځل پترنګ کې د سپینو لیچو په شرنګا شرنګ کې ستر نه پاتې په سور پالنګ کې ټیټو ټه بنگړې او ما زنجیر کېږدې هغه ټیټو ټه بنگړې او ما زنجیر کېږدې چې پسې بیا وجن مزان توراوته کېږدې زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کېږدې غوړم
چا د مینې چې ولیکلې یو نازنینې چې یې جذبې کړې زما رنګینې هغه سکرخې دل آفرینې چرتا یو ګټ کې ورسره هغه ته کېږدې چرتا یو ګټ کې ورسره هغه ته کېږدې چې پسې بیا وژنم ځان توروته کېږدې زما کفن کې ما سره د یار تصویر کېږدې زد هغیم هغه زما ده زکه مجنون یم هغه لیلا ده زکه وامق یم هغه وزرا ده که اشتیاق رام دی هغه سیتا ده پر نمونا درانجا او کدهیر کېږدې کپر نمونا درانجا او کدهیر کېږدې چې پسې بیا وژنم ځان توروته کېږدې زما کفن کې ما سره د یار تصویر کېږدې ګرانو کتونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل او ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب زموږ سره چې کوم نن په سټوډیو کې میلمه دی هغوی سره به موږ د طب حوالې سره د صحت حوالې سره به هغوی سره خبرې اترې کوو د هغوی نه تاسو ډېر ښکلی غزل واورېدو ګرانو کتونکو که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې دې خپرې ګډون کول غواړئ نو 0314 99 11 908 0314 99 11 908 باندې تاسو دې خپرې راتلی شئ او ډاکټر صاحب د صحت حوالې سره یا د ادب حوالې سره څه قسم پوښتنې لرئ نو بلکل دغه زموږ د شمېرې نمبر دی دې خپرې راتلی شئ او ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ 0314 99 11 908 ډاکټر صاحب د صحت حوالې سره خبرې اترې موږ شروع کړې وي او تاسو پکې منځ کې غزل ډېر خوندور وي او ډېرو مزیم تي واغستې غزل ډېر ښکلی غزل تاسو وي د صحت حوالې سره راته لږ خبرې وکړي چې مطلب دا دی نن سبا کومې بیمارۍ عامې دي او هغې مخنیوی به څنګه کېږي نن سبا په ملک کې د کیرونا خبرې روانې دي په دې خو ما ابرز خیبر باندې هم خو پوره پروګرام کړو نو یو خدا زموږ خوش قسمتي ده چې دلته کوم کیرونا وایرس رالل نو دا اصل کیرونا نوسي او کړوسي دي چې بلکې په میډیکل ټرمینالوجي کې ورته ویل شي کیټګوري سي ټیک شوله خو بیا هم ګران مینوالو داسې کار و چې ما په هسپتال کې 5 شپږ میاشتې چوټي وکړله خو دې وجې نه چې زه کیرونا نه یارېدم وجه دا وه چې څنګه کیرونا رالی نو ما چې کوم دی نو زموږ چې کوم غټ هسپتال دی اف ام په ذریعه ما هغوی ته دا ریکویسټ کړو چې بالکل ما ته تاسو کیرونا وارډ حواله کولی شئ او دویمه دا ده چې ما دغه دوران کې کومه کاوه پیش کړله
په خیبر باندې یا په مختلفو چینلو باندې د الله فضل دی چې چام دا کاوه استعمال کړې ده نو که دغه داسې کیرونه وکنه چې لتې ټکولې سینې نښتې وه هغه هم په نیمه ګنټه کې سینه کولاو شوې ده او چونکې تاسو په لومبي ځل زما پروګرامونه اورئ صوابۍ خلک یا نورو سیمو خلک ما د کلونو راسې اوري په زرګونو انټروګانې زموږ نشر شوي دي نو په هغې کې مونږ بیا کم از کم چې نو 40-50 انټروګانې به د کیرونا والا نشر شوي پښتونستان کې چې کوم زما کاوه استعمال کړې وه والله پاک هغوی له صحت ورکړه تر دې چې زما پروګرام په بهر ملکونو کې کوم خلک اوري او هغوی ورسره خدای پاخه کړل نو په لندن کې په اسپتالونو کې خلکو په خیراتي په هغه چایانې په ترماسونو کې چې کوم دنه وویشلې هغه کاوه زه تاسو ته وایم هغه دا ده چې توره غټه لاچي چې کومو ته الایچي کلا ویلی شي توره غټه لاچي چې کوم ته الایچي کلا ویلی شي د دیګونو والا لاچي او ورسره دارچینی او دارچینی سره چې کوم دی نو ملکۍ سپیرکۍ چې کوم اجواین ورته مونږ وایو نو یو خراساني وي یو ملکۍ وي یعنې ملکۍ سپیرکۍ توره غټه لاچي او دارچینی نو دارچینی مطلب دا دی که لږه کاوه سړی پخی پیالۍ 2 یا 2-3 نو چمچه دارچینی شوله چمچه مثال په تور سپیرکۍ شولې ملکۍ او دغسې 8 دانې غټه توره لاچي کولاو کوي پکې واچوئ ګوړه پکې واچوئ دا ویشوئ دا دومره زبردسته کاوه ده وجه دا ده څنګه چې رباب 2-3 تاره ټاله شي او د نوې ساس ترې نه جوړ شي دغسې چې کله دارچیني او توره لاچي په طب کې ټاله شي نو دا د امیون سیسټم یعنې د قوت مدافعت الله پاک چې زموږ وجود کې د بیمارو خلاف کم طاقت پیدا کړی دی دا د هغې بم جوړ کړي نو چې کوټه سوره مضبوطې دوره پې د باران اثر کمیږي چې کوټه سوره مضبوطې دوره پې زلزلې اثر کمیږي نو که چېرې تاسو دا غواړئ چې د کیرونا نه د بچاو تدابیر نړومبی پکې چې کوم دا کاوې عام کوي اسیم دا په سینه او ټوخو کې ډېر ښکلی کار کوي او په کیرونا کې داسې بلا بیمارانو انټرویو نشر شوي دي او خیره تاسو ته به م واورومه هغه انټرویوګانې انشاءالله کوم چې نشر شوي دي چې بلکل لتې ټکولې او ثوابه پرېده د دې کاټلنګ او د دې علاقو به انشاءالله پکې واورم د مردانه پورې نو هغه خلک الله پاک ټیک کړي دي او دویمه خبره چې کومه مونږ سره نو بیمارۍ خو دلته ټول ډېرې دي ځکه چې خوراکونه زمونږ ټول ملاوټي دي او لقمان حکیم صاحب نه یو ځل چا تپوس وکړو خلک ولې بیماران کېږي هغه ورته جواب ورکړو وی چې څومره خلک د فطرت نه لرې ځي دومره به بیماران کېږي وی څنګه به ښه کېږي چا تپوس وکړو چې څومره فطرت ته بیا رانږدې کېږي دوی به ښه کېږي نو ګرانو مینوالو د سهار نه تر ماښامه تاسو سوچ وکئ زمونږ ټول ژوند چې دی نو هغه مصنوعي دی د تصنع نه د مطلب دا دی چې د مصنوعي څیزونو نه هغه ډک دی نو پای کې تاسو ته وخت په وخت که ژوند و انشاءالله نو ټول عمر دی خبرې اترې به کوو خو زه تاسو ته لغونته انډیکیشن در کوم لکه 5 څیزه تاسو په کورونو کې وګورئ تاسو ته پته ده تاسو د سلور لوښي کور کې استعمالوئ ټول عمر یو شی که یو ټیم وي نو دومره نقصان نه وي خو که عمر لشي نو د هغې نقصان دی مثال په طور باندې خدای مکه که چا یو ټیم پوډر وڅکل نو د هغې به دور نقصان نه خو که ټول عمر څوک سیګرټ څکي نو هغه نقصان ته سیوا شو ځکه چې کالو سر غر کې وبهیږي نو لار به کې جوړه کړي نو دا هغه خراب عادتونه دي چې دې کې کنټینیوټي رااله دې کې تسلسل رااله نو چې چونکې دا جاری پاتې شو نو دا به خامخا ډېر غټ نقصان کوي نو سلور لوښو څه نقصانات دي سلور چې کله مونږ یا شو دې کې څیزونه دي نو دغه سلور ورو ویلې کېږي یا سولیږي نو دا چېرته ځي سولیږي دا زمونږ جسم ته ځي او زمونږ جسم دی غوښه نو دا یا خاوره ده نو مطلب دا دی دا به څنګه هغه جذب کوي دلته کې د هغې هېڅ ابزارشن نه کېږي انجذاب نه کېږي نو دا د ګردې او د لیور یعنې د ځیګر بیماریانې مونږ کې پیدا کوي نو پکار دا ده چې مونږ د خاورې لوښي استعمال کړو ځکه چې مونږ د خاورې نه پیدا یو خاوره مونږ له څه نقصان راکړي بلکې تر دې پورې چې د سپي جراثیم دومره سخت جراثیم دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه لوښي په خاورو باندې وینځي اوس خو امریکا هم دا مني چې د سپي جراثیم د خاورو نه علاوه بل څه شی نشي پاکولی نو چې د سپي جراثیم خاوره پاکولی شي نو تاسو خاورو لوښو کې کوم څیزونه پخوئ نو ولې هغه پای کې نه پاکېږي او بیا ویم یې شوی اور مو ته لګېدلی نو مطلب دا چې هغه څیزونه هم پاک شو او بل دا لکه خاوره زموږ وجود ته لاړه د موږ سره به څه وکړي نو پکار دا ده چې د خاورې لوښي موږ استعمال کړو او دویمه خبره هغه دا ده
چې مونږه دا روزانه کوم غوړي خورو، آیا دا غوړي په دې دور کې مونږه افورډ کولی شو؟ آیا زمونږ وجود مونږ د دې اجازت راکوي چې په دې دور کې مونږه دا غوړي او دا څیزونه استعمال کړو؟ پخوا به خلکو نن سبا ګورئ، خبره یاد ساتئ، نن سبا زیات مرګونه یې څه د لاسه دي. لکه بله ورځ زه 2 جنازو لړم، دواړه د هارټ اټیک د لاسه، هارټ اټیک یې سیوا شولې، فالج یې سیوا شولې، شوګر یې سیوا شولې، د بلډ پریشر بیماری سیوا شولې. نو د دې زیات تر تعلق چې دی خاص کر د هارټ اټیک یا د بلډ پریشر د فالج هغه د رګونو سره. نو زمونږ په وجود کې څلور ځایه د ستنې سوکي مرنل رګونه دي، مازغو کې، سترګو شاته، اړکې او ګرده کې، چې هغې ته مونږ وایو 4 ټارګېټډ آرګنز. نو دا دومره نر رګونه دي که چې هغې یو رګ وشته دی یا بند شنو یا کټ دی یا کبر دی. پخوا چې کوم شی بهر جام کېږي هغه دننه جام کېږي. یعنې مطلب دا دا مونږ چې څومره کوچ او ملایان یا پیروي او سوچه غوړي ډاډه غوړي وازګې خورو، دا چې څنګه بهر جام کېږي داسې دننه جام کېږي. پخوا مشرانو هغوی به امانت لوټې ګوټ کړلې د سوچه او غوړو، خو هغوی ته یې ولې هغه څه نه وي؟ ځکه یې نه وي چې څنګه ګاډی ګرځي نو سی ان جي پټرول او ډیزل خرچ کوي او بیا چې هغه د توانایي په طور استعمال شي نو په سلنسر باندې لوخړه وباسي. دغسې انسان هم یو ماشین دی، د پټرول او سی ان جي هغه 2 څیزه دي، یا به د غوړ استعمالوي یا به د خواږه، یعنې دواړه څیزه به د استعمالوي، غوړ او خواږه، چې یو ته مونږ روغنیات وایو، بل ته شکریات وایو، یا یو ته پیټس وایو، بل ته کاربوهایډریټس وایو. نو هغوی به که لوټه غوړي ګوټ کړل نو به دومره ورزش وشو سهار نه تر ماښام، کله یوې چلوه او کله ګوټ کوه او کله بیلچۍ چلوه، چې دومره توانایي بدن نه خرج شوله، یعنې ګاډه به دومره وچلېده چې هغه پټرول او ډیزل هغه غوړ به استعمال کړي. نو چې څنګه ګاډه په سلنسر لوخړه ولي نه په سر باندې په سویټ ګلینډز باندې خوله راویشتې وه، نو هغه بړاس به ووته او هغه به استعمال شوله. دا مونږ چې اوس کومې خولۍ مونږ نه په ګرمۍ کې وځي، دا هغه خولۍ نه دي، دا خو مونږ یو هایپوتیلمس سیسټم لګېدلی دی، یعنې چې پرج ته څنګه سټیپلایزر پروت دي دغسې مونږ یو سټیپلایزر دی چې زموږ ټمپریچر برابر ساتي. نو مثال په طور که ګرمۍ کې تاسو ګرمه چای ګوټ کړله زر زر، ولې در باندې زر زر خولۍ راشي؟ ګرمه شوریا ګوټ کې ولې در باندې خولۍ راغلې؟ ځکه که دا خوله نه راوتې، دغه بړاس نه راوتې، نو ټمپریچر به بره ته. نو مونږ یو سیسټم پروت دی قدرتي طور چې مونږ نه اضافي خوله هغه وباسي، مونږ د تبې نه او د ټمپریچر نه بچ کوي. نو ګرانو مینهوالو په دې دور کې مونږ لکم مونږ خو هغه ورزش نشته دی، ټول از موټر سایکلې دي، کورسۍ دي، ګاډي دي، آرام طلبه ژوند دی، د آرایش ژوندون دی، هر سړی اسانتیا غواړي. نو سهار نه تر ماښامه زموږ هغه ورزش نشته. په دې دور کې چې کوم مونږ غوړي خورو، کم کوچ خورو، کم چې کوم د ملایانې خورو، پیروي خورو، او دا خلاصه کې خو خیر یو خبره ته بیا کومه. نو اخر دا به چرته ځي؟ نو دې مطلب دا دی چې په دې دور کې دغه څیزونه د زهرو برابر دي زمونږ دپاره. اوس څه استعمالول پکار دي؟ ګوره دا کوم څیزونه تاسو ته یادوم، دا غوړي یو څه بل څه، دا چې څنګه بهر جام کېږي دغسې مونږ کې دننه جام کېږي. تاسو ته پته ده دنیا کې یا ستاسو محله کې چې 10 کسان په هارټ اټیک مړېږي، 8 پکې د 2 ټسټو لاسه مړېږي، کولېسټرول او ټرایګلایسیراید. د رګ مثال د ولې دی، وله په 2 څیزونو بندېږي، یا چې کوم دی نو په خټه او یا په ملۍ. دا کولېسټرول ستاسو خټه ده، وینه کې ټینګوالی، او دا ملۍ ټرایګلایسیراید رګونو دنني دیوالونو سره چې کوم وازګه نښتې دي ته ویلی شي ټرایګلایسیراید. نو دغه وجه ده چې ما زیات زور لګولی دی په لکونو خلکو باندې، ما دا ټسټونه کړي دي، زما چې څومره کلینیکي دي یا ما څخه څومره خلک لکونو راغلی دی. نو هر چا د بلډ پریشر او د فالج او دغه والته د شوګر والته خو لیکم او نور ته مې هم دغه ترغیب وي. نو او په دغسې په مختلفو چینلو مې پوره دنیا کې دا ټسټ ډېر زیات عام کړی دی. وجه دا ده چې دا ډېر زیات اهم ټسټونه دي. نو مونږ چې دا غوړ خورو نو دننه دا څیزونه مونږ کې سیوا کېږي، او بیا افسوس خبره دا ده چې چک کوو یې هم نه داسې. نو څه خوراک پکار دی؟ مونږ له هغه شی خوراک پکار دی چې څنګه تیل چې څنګه بهر نه جام کېږي داسې دننه نه جام کېږي. لہذا د دې مطلب دا شو چې مونږ له په دې دور کې تیل استعمال پکار دی. اوس کم تیل پکار دی؟ په بازار کې کم تیل دي، دا پلانکی ده، دا ډنګلی ده، د پاسه نور پرس جوړ دی، د پاسه وږی جوړ دی، د پاسه دا جوړ دی، د پاسه هغه جوړ دی. زمونږ نظر فوراً هغه اټریک کی چې بس دا خو، حالانکه دا سوچ نه کوو چې مسلمانانو نور پرس پاکستان کې دوره کم ځای کېږي چې تخبایي نه تر کراچۍ پورې ګودامونه ډک دي. نو
لومبۍ خبره خو دا ده چې تیل دا دینه د بازار دا تیل ولې نه دي. تاسو زما خبره وزمایئ 2 چمچې تیل راوالی د سټیلو په کاسه کې واچوئ. تاسو وګورئ 12 غنټې پس دا به دې سره ونښلي په پیري یا په شوړه په صابون باندې به دا صفا کوئ. نو دا چې 12 غنټې کې ټینګې نه دي دا به زموږ په وجود کې دننه نه نښلي، دا به زموږ رګونو سره نه نښلي، دا موږ له نقصان نه راکوي. نو آیا دا تیل دي؟ د تیل خو تعریف دا دی چې تیل به 20 کاله کې نه جام کیږي. ښه تاسو په دې دوکه کېږئ چې په دا تصویر دی، په دا تصویر تاسو ته پته ده د حکیمه یو بوتل به راوالی پای به مشک لیکلی انګریډینس کې اجزا کې دې کې مشک دی، دې کې امبر دی، دې کې زعفران دی، دې کې پلانا دی او دې کې ډنګلا دی. ښه تاسو ته پته ده مشک 100 روپۍ توله ده، 1,30,000 روپۍ توله ده اصلي. چې کله ته لاړ شي په ساري ور څخه لاړلې که ته ورته وایې چې زه بویوم نه بویولی نه درکوي، وایي 10,000 خو به ته په پوزه کې راکړې په بویولو کې. ښه نو د 100 روپو بوتل کې مشک ته چته نه رالل. دغسې دا د نورپرستو دا تصویران دي. نو ګرانو مینهوالو ټول نه ښه تیل زیتون دي، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. الله پاک ګوره په هر انګا بنګا سوګن نه خوري، په لکونو څیزونه دي او د شمېر څیزونو باندې الله پاک قرآن شریف کې سوګن خوري. نو د هغې مطلب دا چې هغه څیزونه د کمال درجه اتم ته رسېدلي دي، یعنی هغه داسې د کمال نه ډک دي چې د هغې مثال نشي پیش کولی څوک. نو خبره دا ده چې زیتون داسې دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د مقدسې ونې تیل دي، سکئ یې هم مالش پې هم کوئ. نو په کار خو دا ده چې زیتون تیل استعمال شي. سوال دا پیدا کېږي چې زیتون تیل به دومره وي چېرته یا زیتون تیل که وي کم ځای ملکونو کې یا راځي پاکستان کې هم ډېر شته، نو دا به اخلي څوک، ځکه دلته خلک د وخت روټۍ پورې اریان ناست دی. نو زیتون په تیلو به دومره پیسې څنګه ورکوي چې پای کې اخلی پخلی وکړي. نو د هغې متبادل الټرنیټیو موږ څخه بل تیل دي چې هغې ته ویلی شي د شړشمو تیل. د شړشمو تیل ولې خلک نه استعمالوي زیات؟ ګوره څوک وایي زما یې بوی نه دی خوښ، څوک وایي زما یې ذایقه نه ده خوښه، څوک وایي زما یې زګ نه دی خوښ، څوک وایي زما یې تکنس نه دی خوښ. پخوا مشران زموږ ډېر زیات هوښیار وو، هغوی به داسې کار وکړو چې هغوی به شړشمو تیل را واغستل. نو څه چل به یې وکړو؟ د ګوړې شربت پې وکړو. چې شربت پې وکړو نو هغې به یې غنم اوړه واغږل، نو غونڅاښې به یې وکړې شړشمو تیلو کې. د هغې به بوی هم ښکلی شه، د هغې به رنګ هم ښکلی شه، د هغې به ذایقه هم ښایسته، د هغې نه زګ هم ختم، د هغې نه ټینګوالی هم ختم. نو په دې دور کې دومره زور چا وینه. نو ما د دې غرض دپاره یو نوې فارموله هغه راوباسله او په پوره دنیا کې مې خوره کړله. په لکونو خلک اوس هغه طریقه کوي، 2 کیلو شړشمو تیل راوالی پکې 15 سیزه نري کوتر کوي، 15 سیزه نري کوتر کوي، یو پیاز، 15 پلی اوږه، 15 پلی اوږه خو غوټې نه ګورئ بیا به بل څه شی جوړ شي. یو پیاز، 15 پلی اوږه، 15 شنه مرچکي، یو چمچه زیره، 1 انچ یعنی یو بند ادرک. ادرک ګوره ډېر قیمتي شی ده. قرآن شریف ګوته زنجبیل وایي جنتیانو به ډومبې شربت د ادرکونه جوړ وي. نو خبره دا ده چې یو پیاز، 15 پلی اوږه، 15 شنه مرچکي، یو چمچه زیره، یو بند یعنی 1 انچ ادرک. دا په 2 کیلو تیلو کې واچوئ، خو لوښه غټ کېدی ځکه که لږ زګ مګو کې چې توی نه شي نه. نو دا دومره ویه شوی که نه، دومره مه شوی چې بل څه شی ته جوړ شي، دومره ویه شوی رنګ یې خواسې خړي یعنی براون، خو چې لغونته کې نور خړ شي یعنی ډارک براون شي او د دې سیزونو هغه اثر تیلو ته لاړ شي. بس دوره عده پورې چې هغه پکې جوش وخوري، راکوزي کوي، یخې کوي، چاڼې کوي. څه وخت پس وګورئ د دې رنګ به چمکدار یعنی ښه صفا راشي، ذایقه زبردسته، بوی زبردست، خوند ښکلی او زګ ختم، تکنس ختم، خپله هم خوره، میلمنو هم پکې ډوډۍ پخوه او دا خوند چې دی واغسته نو بیا راشه ته وخوره مانه د بازار دا تیل هسې به یې مونه خورې. ښه بله خبره دا ده چې یو شی 20 کاله کې نه جام کېږي نو هغه به د ډه بیمار ته سو وایي، یا به د بلډ پریشر بیمار ته سو وایي، هغه به د شوګر بیمار ته سو وایي، هغه به چې کوم دی د پالش بیمار ته سوی، هغه به چربۍ بیمار ته سوی چې 20 کاله کې رګونو کې جام کېږي نه، هغه رګ نه بندوي، هغه رګ نه شلوي. نو دې مطلب دا دی چې دا ټولې بالکل چې کوم دی نو د ډاکټرانو د مشورې مطابق هغه ښه ډاډه زړه سره استعمالولی شي. البته د 12 کالو نه کم ماشومان له پراټې په غوړو کې پخوئ ځکه چې کې ویټامین A او D وي او د هغې د هډوکو نشونما هغه روانه وي، نو هغې له پراټې په غوړو کې ښې دي. تاسو له تیل ښه دي، یعنې یو لوښی د خاورې کوي، دویم تیل د شړشمو کوي. درېیمه خبره ګران مینهوالو هغه دا ده چې مالګه، دا تاسو کوم مالګې خورئ دا د نیشنل ایوډایز مالګې، ایوډین مله نمک اکثریت کوم دلته دي. زمونږ دپاره الله پاک کومې مالګې پیدا کړي دي؟ ګوره
یو ډېر لوی علامه چې کوم دا لیکي 100 کاله مخکې هغه د امام ابن قیم رحمت الله علیه هغه دا لیکلي دي وایي چې څوک دا مالګې خوري دا سمندري مالګې هغه د په سونو بیمارو ته تیار اوسېږي. زموږ دپاره دا مالګه نه ده، زموږ دپاره الله پاک د خاورې د ګټ مالګه پیدا کړې چې کوم د ځمکې نه راوځي هغه د ګټ مالګه ده، پتر والا نمک. هغه مالګه هغه راوړئ، هغه اوړه کوي. پخوا به چې څنګه د کاڼي هغه میچنې وي که نه، زه ګوره دومره پخوانی نه یم او د خبره دا ده چې خو اورو مشرانو دا ټول تاسو کتابونو کې لوستي دي او اوس خپل اوریدونکو سره شریکوئ. سبا د نیټ دور دی که نه، سره دومره وخت بلکل. نو یو وخت په داسې راشي چې خلک په بهر ملک نه بچي راولي چې بچې دا رټو، هغه به هم په اثار قدیمه کې دا کېږي، بیا به ورته غویی ښایي، بیا به ورته یوې ښایي، بیا به ورته ګاڼۍ ښایي چې دا ګوره دا پخوا زموږ دا ثقافت و. نو خبره دا چې دې څیزونه زموږ ثقافت جوړ شوي، هغه اثار قدیمه هغه زاړه. نو بله بچي به زموږ دا هم نه پېژني چې ګټ والا چکۍ چې وه، میچنې چې به وي، چې وړورې به، نو دا به په دې باندې اوړه کوي. او دغه مالګه چې کوم دی دا بهترینه مالګه ده او دا به استعمالوئ. ښه، بله خبره هغه دا ده چې اوبه د منګیس کوي، اوبه د منګیس کوي. او بله خبره هغه دا ده چې چینی په ځای ګوړه استعمالوئ. چې ګوره دنیا کې بیمارۍ دوه څیزونو خورې کړې. ښه، یو چې کوم دی که نه، یو مونږ خو مطلب دا چې یو شی که واخلو نو هغه کیمیکل دی. څه شی دی؟ کیمیکل. یو دې څیزونو دنیا تباه کړله، او بل چې کوم دی نو که په دویمو لفظونو کې واو، دا مونږ چې کوم لاړو دغه پله تصنع پله مصنوعي پن پله، نو خبره دا ده چې د دې کیمیکل نه څوک بچ شو، د هغه ځیګر او د هغه ګردې به چې کوم دی نو د ډېرو بیمارو نه الله پاک بچ وساتي. او په هغې کې چیني دا ده چې چینی په ځای ګوړه استعمال کوي. او ګوړه چې دا نو هغه چې رنګ کاټ پکې نه ښه، ځکه چې موږ اوس هغه څیزونه هم په دې څیزونو ورګډ کړل. نو ګرانو مینهوالو دا چې کوم دی نو هغه بنیادي اصول. داسې خو بلا خبرې زه به تاسو په پرمې چرګان 2 غنټې خبرې کوم انشاءالله په یو څیز باندې. خو بهرحال د بیمارو د دومره زیات وجوهات هغه موږ څخه دا دي. او بله یو خبره هغه فارمي چرګانو باره کې به دا حکم مینهوالو ته چې ګرانو مینهوالو دا فارمي چرګان دومره په مینه باندې مه خورئ. یو ډېر تعلیم یافته سړی ناست یو ځای کې، او چې فارمي چرګان پاخه شو، نو هغه وی یاره دې مثال د سبزۍ دی، ځکه چې کچه کچه پټان و که نه. زه حیران دریان پاتې شوم، او ډېر په داسې عهده و چې نور له تربیت ورکوي که نه، بس نور څه نه وایم. نو خبره دا ده چې ما ورته وی پلانکي صاحب، خبره دا ده چې تا په 13 ورځو کې د شپږو میاشتو چرګ څنګه واغسته؟ چرګ خو هغه چرګو چې موږ واړو او بیبي به وی راوینیسئ. نو مطلب دا چې موږ به ستړي شو، او هغه به یو دیوال نه چې ورو دانګل، نو په بله کوټه باندې نو ماسخوتن به په کوټنۍ کې را لاندې کو. دا چرګ دی چې 2 قدمه ځینو په خپله راپروزي. دا ولې په 13 ورځو کې تا د شپږو میاشتو چرګ ځکه واغسته چې سټیراید دې ورکړل، ټاکسین دې ورکړل، کیمیکل دې ورکړل. نو په دې دور کې څوک د فارمي چرګان زیات خوري که نه، نو انجام به سي، انجام به دی. ښه دی، خوا ګورئ چې څوک کومه غوښه خوري هغه اثر به پکې راځي. لکه مثال په طور عربیانو ته وګورئ. ښه، یو عربي سره جګړه وکړه، په سعودیه دې بندۍ بوډا به شي، خو ماپکی دی نه، فتنه یې نه ختمیږي، ځکه چې د اون غوښه خوري، د اون فتنه پکې شامل وي، هغه دشمني. ښه، ترکی والا آسان خوري اسونه، هغه سه طاقت او صلاح او همت لري. پلپاین والا سپي خوري، هغه سه خوې خاصلت لري. کوریا والا خره خوري، هغه عادت ته پکې. افریقي والا شادوګان خوري، هغه سه ټوپونه وي، هغه سه کړه وړي دي. انګریزان خنزیران خوري، هغه سرات ته پکې. او مونږ ټول فارمي چرګان خورو، هغه سه چون چون کوو. هغه خلاړه پس پړنه شو، نه د ګرمۍ ټینګ نه د سردۍ ټینګي. که معمولی ګرمي راځي نو کله ببوزي ګوره، کله پکی پسې، کله بجلی پسې. او که معمولی سردي راځي نو کله کمبل په ځان کوټونه. مطلب مې دا دی چې فارمي چرګ زوم خورم او تاسو یې خورئ، خو کله د اختر په ورځ نه. سیدادل فارمي چرګ به خورو. اوس په چا کره مېلمه چې پلیټ ته په خپله راودانګې نو شړی ما، او تاسو ورپسې په خپله ډېر کوشش مه کوئ. د دې مطلب دا دی اوس په چاته مېلمه شوې، ته هر زمان ورسره هغه به له چرګ راوړئ، ته به خورې نه. ته خو دا ویلی نه شي چې دا اسرار نور څه پاخه کړه، نو ته به ته انکار وکړې، نو ټوله شپه بیا خوب نه راځي، ډډې په ډډې به اوړې که نه. نو مطلب دا دی چې پلیټ ته راودانګل، نو بس بیا یې مه شېړه، بیا یې
مچېړه بس بیا چې کوم دی نو په تا داسې په ځان جایز ګڼه ټیک شوله. نو ګرانو مینهوالو بلا خبرې دي بلا خبرې به کوو انشاءالله به یو بیمارۍ باندې به کوو د الله فضل دی. زه ریسرچر یم ما دنیا له نوي څیزونه ورکړي دي او د هغې مې باقاعده ثبوتونه ورکړي دي. زما ثبوتونه یو دوه نه دي په زرګونو کې دي. د یوریک ایسډ علاج په لومبي ځل ما دنیا له ورکړی دی چې مکمل مې ختم کړی دی. د الله په فضل و کرم سره شوګر علاج په لومبي ځل ما دنیا له ورکړی دی چې ختم کړی مې دی. انسولین په لومبي ځل الله زما په لاسو ختم کړي دي. د پرهیزونه لومبي ځل باندې الله پاک زما په لاسو ختم کړي دي. د شوګر والا په مړخ پکې یعنی ودخ پکې یو دوايي دنیا کې نشته چې زخم راولي. په لومبي ځل الله پاک زما انټي بایوټیک دومره کامیاب کړل چې په زرګونو خپې او ګوتې الله زما په لاسو بچ کړي دي. مثالونه به تاسو ورته په دې تغبایي او کاټلنګ او په دې پلو ډېری او په خوا او شا کې در کومه. په لومبي ځل الله پاک فعل ګرځي زما په لاسو په شا راوستي دي په شرط دی چې په وخت باندې څوک راشي. په لومبي ځل د خولې کینسر الله پاک زما په لاسو ختم کړی دی. په لومبي ځل الله پاک د سینې الرجي دا په زرګونو خلکو زما په لاسو ختمه کړې ده. په لومبي ځل د سرمنې سورایسیس یا الرجي الله پاک زما په لاسو ختم کړي دي. د شیاټیک کارکونسا په سونو بیماران الله پاک بغیر اپریشن زما په لاسو ټیک کړي دي. داسې زنګونانو کې لاړه ختم. په لندن کې په 15 لک اپریشن، پاکستان کې په 10 لک اپریشن. بیا هم نه لیکل اخلي چې 10 منټه ګارانټي دي نشته. په سونو زرګونو خلک الله زما په لاسو د دې اپریشن نه بچ کړی دی. خدا به زه تاسو ته نویم دا باغه مینوال په خپل راځي او تاسو ته خپل انټروګانې درکوي. وجه دا ده چې زه د میاشتې په زرګونو بیماران ګورم په کوټه کې ځل سوابۍ کې یعنی په کوټه او یعنی ټوپۍ او سوابۍ روډ باندې زما په سوابۍ کې ټول نه غټ هسپتال یعنی هسپتال د الله په کرم نوازي سره هغه زما دی. او په سونو بیماران چې کوم دي هغه زه ګورم روزانه بنیاد باندې. نو د الله فضل له د سوال سوکاو راسي مطلب زما پریکټس روان دی. جی جی ډاکټر صاحب تاسو خو د صحت حوالې سره ډېرې معلوماتي خبرې وکړې خو زه به مینهوالو ته دا ور یاد کړم چې د هره ورځ د ماښام 6 بجو نه والې تر 7 بجو پورې او هر ماسخوتن د 10 بجو نه والې تر 11 بجو پورې ډاکټر صاحب بدل ته راځي. دا زه د وطن ریډیو د FM 90.8 د دې ځای د مینهوالو دپاره د تخوایه، مردان، چارسده، سوات، بټخیره، ملکنډ، درګۍ، څښاکوټ او دې سره خواوشا کې چې څومره علاقې دي کاټلنګ، روستم، بونیر د دغه مینهوالو دپاره زه یو خوش قسمتي ګڼم چې ډاکټر صاحب د دومره ډېرو نوزګارتیا باوجود ستاسو له روزانه په بنیاد باندې وخت درکوي. ځکه چې تاسو ته ما لومبي تعارف کې ردی کوم تعارفي کلمات وي ډاکټر حکیم حافظ وقاري عالم و فاضل شاعر و ادیب ډاکټر حافظ اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب. نو یقینا چې یو طرف ته کالمونه لیکل شي بل طرف ته ډرامې لیکل شي نو دغې ټولو وخت راوښکل د ډېره ګرانه خبره ده. خو دا زه ستاسو دپاره ډېره خوش قسمتي ګڼم. ډاکټر صاحب یو خبره وکړه د شوګر حوالې سره چې مړه خپه نو ډاکټر صاحب د خولې به ډېرو ځایونو کې په ډېر په خیبر باندې یا په نورو ریډوانو باندې یا په نورو چینلو باندې ما ډېره خبره دا اورېدلې ده. ډاکټر صاحب دا ویلي دي چې د کوم شوګر د بیمار زخم یې په خپه کې یا په لاس کې یا بل ځای کې او د هغه زما دوایي استعمال کړه او هغې سره د هغه نه خپه یا ګوته کټ شوه نو ډاکټر صاحب داسې د ډاکټر صاحب ویل چې زما نه هغه ګوته کټ کړي. بالکل جی ما په خیبر هم ویلي دي ما په دلبر هم ویلي دي خو په شرط د دې چې په وخت ماله څوک راشي او هغه زخم راوړي. ځکه زما دوی نه بغیر دنیا کې بله دوایي نشته چې شوګر والا په مړه خپه کې یا په اوده خپه کې یا د مړي وجود کې کار وکړي. هغې وجه دا ده چې هلته کې اعصابي نظام ختم وي نروس سیسټم د دماغونه چې کوم تارونه راغلي دي او زمونږ پوج پولیس ملیشه دغه ده. اب زه تفصیلا تاسو پوهوم بیا څنګه چې د شوګر بیمارانو ته زما 3 غنټې لیکچر وي هله زه هغې له دوایانې ورکوم. نو ګرانو مینهوالو په وجود کې چې کوم ځای کې دماغ سیسټم ختم شو یعنی د مازغو تارونه ختم شول هغه ځای ختم شو. هلته کې زخم یو دوی کار نشي کولی. که په وخت ماله چې هغه ګوته هغه خپه راوړه بالکل ما ویلي دي او دغه هغه خپه ګوته کټ شوه زما خپه ګوته دې کټ کړي. زما په خپل الله دومره یقین دی ځکه چې په زرګونو ګوتې او خپې الله زما په لاسو بچ کړي دي او زه به دې ثبوتونه له تاسو هلته نه بوځم. دا ثبوتونه به زه تاسو له ستاسو په تخبایي ستاسو په کاټلنګ په پلو ډېرۍ په مردان کې چې کوم در کوم چې څومره خلک الله زما په لاسو ټیک کړی دی. غواړم ډاکټر صاحب چې ستاسو د ګرځنده شمېره د موبایل نمبر او پته خپلو اورېدونکو ته ور یاد کړو. بالکل بالکل 0315 81 59 059 جی جی 0315 81 59
059. دا نو ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر دی. اسسټنټ صاحبه ناسته وي که تاسو دې سره تلل غواړئ نو د شوګر مریضان چې کوم دی نو ډاکټر صاحب هغه د هغه بالکل خالی اتوار پر 3 بجو راځي ځکه زما لیکچر وي. بیا زه هلته د پوره هفته د شوګر بیماران نه ګورم. یو ورځ زما اسلام آباد کې او یو ورځ په 15 ورځو کې 400 کې یو ورځ پکې دیر کې وي او یو ورځ چې کوم دی نو پېښور کې وي. او دغسې مطلب دا دی مردان کې به ډېر زر چې کوم دی مینوال ته زه اوس هم مردان کې زما کلینیک شته خو فلحال زه اکثر لږ مصروفیات د وجې زما روټین لږ ګډوډي نو ډېر زر به بیمارانو ته زه انشاءالله د مردان هغه اډرس ورکړم چې هغوی ماله بیا هلته راتلی شي او د شوګر لیکچر زما اورېدی شي. دې نه علاوه چې کوم دی نو ګران مینوال زموږ په نمبر کې بلا مینوال غلطي وکړي ایسه تکلیف میلاو شي دا دی 0315 81 59 یعنی 59 چې دې کې خطا نشي بالکل. او چې سوابۍ ته راځئ نو بیا مو سیدادل بعضې مینوال چې خطا شي سوابۍ او ټوپۍ ته 2 روډه تللي دي. یو سوابۍ زیده او کوټه او ټوپۍ روډ دی. یو د سوابۍ نه ډایرکټ ټوپۍ ته روډ ځي په باجا بامخیلو. نو زموږ دا کلینیک چې په باجا بامخیلو یعنی سوابۍ پسې بامخیل ني بیا باجا دی بیا تبلیغي مرکز دی. نو په چړای چې باجا بره وخیږي که نه نو الټه لاسته نواز آباد محله ده الټه لاسته یو زیړه بنګله راځي همدغه زما کلینیک دی دغه زما هسپتال دی. او بکر صدیق جومات دی دا هم د دې هسپتال کې زموږ جومات دی او دا چې کوم دی نو صدور کناله زما هسپتال دی. نو د الله په فضل و کرم سره نو بیا هم دغه نمبر که تاسو خطا کېږئ نو 0315 81 59 یعنی 815905 باندې تاسو رابطه کولی شئ. او بل د دې نه علاوه مینوالو دې کې ډاکټر صاحب ستاسو سپیشالټي چې کوم نه په شوګر او ګردو باندې دې نه علاوه تاسو نور بیمارو هم علاجونه کوئ؟ نو سید عادل ورور د الله فضل له ما تاسو څنګه وې یورک ایسډ ټول دنیا کې علاج نشته دی. بیا یو پروګرام صرف یورک ایسډ ته کوم چې کوم د ګاوټ بیماری ویل شي یورک ایسډ څنګه سیوا شي دا سدي او سندي نو هغه د الله فضل و کرم سره مکمل ختموم. او پوره دنیا کې سټیراید دي کله ډلټا کاټرل دي کله ډیکسامیتازون دي کله لوناکارت دي کیناکارت دي سالوکارټیف دي وغیرہ وغیرہ. او بیا دغه وجود تباہ کیږي ځکه چې سټیراید خو ځان لا درې غټه سایډ افیکټ لري. ایمیون سیستم تباہ کی ګردې تباہ کی وایي چې پړسوب پیدا کی. نو بغیر سټیراید به ان شاء الله تعالی یورک ایسډ تاسو لزه ټول عمر د پاره ختموم چې پوره دنیا نشي ختمولې. الله پاک دا کار سره زما په لاس باندې کړی دی. دویم د بواسیر چې کم دی نو بیماران هغه بالکل اپریشن نه کوي په زرګونو خلک الله زما په لاس بواسیر د اپریشن نه بچ کړی دی مکمل صحت یاب دي. لوګي په هغه خو اپریشن کې تاسو صرف لوګي کټ کې اور پروت شاته بیا مسله ده بل ان شاء الله اور وجنم اور بدله مړوما دغه سي کچا شیاټي کوي یاري ارکونسا یا دغه سي چا سینې الرجی وي یا چې کم دنو چا یا دغه ویسوي د سرمنې الرجی وي چا زاړه سرخوږي وي چا زړې تبي وي. کوم خلک چې په ګرمۍ کې په خوبونه شي لامبل دی کې زړې تبي دي چې بچي غوندې وګرځي ډېر زر ستړي شي خوراک یې ته نه کېږي که خوراک وکړي یا بیا اثر نه کوي نو دا ټول د زړو تبو مطلب دا چې آی کې راځي وډو کې خوږېږي. ښه دغسې ګران مینوالو د ګردې کاڼي 12 پورې کاڼی زه د پیسو ګارنټي اخلم چې 12 پورې کاڼی د چا وي نو هسې خو عموما د په هفته 10 ورځې کې 2 هفتې کې هغه د الله فضل وورځم خو زه بیمار ته وم چې 3 میاشتې به ماله ټایم راکړې ځکه ځینې کاڼی کوږي ځینې چې کوم دی نو خښي د ځینې سوکی ځینې په ترسي په خاوره کې هم که تاسو کاڼی خښ کېښود میاشت پې تېره شو بیا به ورته رمبې اړمې نو مطلب دا چې کاڼی د پوزیشن مونږ ته پته نه لګي دا 3 میاشتې حفظ ماته قدم په طور باندې صرف دا وي چې بیمار غوبل جوړ نه کړي ځکه شټرنګ د پاره داسې کلونه یې چې ګرځي چې ماله لیټر راشي نو بیا په ورځو کې غوبل راغستی نو لکه ماله کلونه پکار دي که ته هلته کلونه صبر مه بر هلته پرېښی جیب هم تش شوی دا زموږ قسمت دغسې دی که نه. نو خبره دا ده چې د شاعرانو دا قسمت داسې تا ته معلوم دی ته پکې لاوه د تا سره تندی جنګوم بیا به ګوره خپه ښه نو داسې کار دی چې ماله مطلب دا دی 12 پورې زه په ګارنټۍ غورځم د الله په حکم د پیسو ګارنټي به زمای د شفا ګارنټي به الله پاکي باقي ګوره پوره پاکستان کې 6 هم اپریشن کېږي ښه د 6 کاڼي هم اپریشن کېږي. دومره د افسوس خبره ده ښه دغسې ګران مینوالو د زنانو د بلا شمېرو بیمارو د الله فضل د هغې چې کوم ما ریسرچ کړي دي او کامیابي ریسرچ دي. لکه مثال په طور باندې د زنانو بلا بیماری دي زه صرف تاسو ته یو بیماری وایم په شرع کې او په صحت کې شرم نشته چې د هغې نه بل مؤمن ته فایده ملاویږي. په پاکستان کې هر کال
په زرګونو مې کم وي دا لفظ مالا نورم سیوا کول پکار دي. پاکستان کې کم از کم په زرګونو اپریشنې د زنانو د یو بیماری کې چې ته ویل شي زور مسله چې په میډیکل ټرمینالوجي کې ته موږ وو بیرنګ ډاون سنسیشن د زور مسله زما په جبه زما خویندې مېندې پوهېږي نو په زرګونو خویندې اپریشن کوي او سیرله کېږي وینې تې بهېږي مطلب دا چې کمزورتیا پکې راځي ټول عمر زخمونه پکې پیدا کېږي په زرګونو روپۍ تې ضایع کېږي او بله خویندې خو اپریشن نوم نه یېرېږي او د الله په فضل دا مسله زه صرف په یو 2-3 کورسو مکمل ختموم په زرګونو زنانه دا الله زما په لاسو دغه اپریشنونه بچ کړي دي نو داسې بلا بیماری دی هغه به وخت په وخت چې کوم دی مونږ ادا کوو بلا دا ډېره لویه دنیا ده دا خو اساسې مونږ سمندر د زګ د پاسه زګ مکې تاسو ته ګروان یو انشاءالله بلا لاولونه به راوباسو بلا غوپې به وو بلا ګوهرونه مخې له راځي او ستاسو علم کې به اضافه کېږي باقي زما مثال له توت ته پاڼې د چاره مې الله پاک سزر کې چاره خاورې دا نه زما کار دی نه مې اختیار دی او نه زه ذمهوار یم زه د الله پاک نه غواړم او تاسو هم د الله پاک نه غواړئ او زه هم دغه شکر ګزار یم تاسو هم دغه شکر ادا کوئ ځکه چې بیماري صرف بیماري نه ده تاسو ته پته ده زما والد صاحب ډېر لوی عالم و الله پاک دې خور سره وبخي هغه به وایي چې په مؤمن باندې سخت راشي که نه دا د الله پاک والا په مطلب دا دی درجې بلندوي ګناهونه تېرېږي که فرض که ګناهونه مثال په طور صفایي اړو پیغمبران صاحبان دي یا داسې اولیاء کرام دي په آخرت کې ورته درجې بلندوي او په کافر چې راشي نو هغه د الله طرفه قهر غضبي نو مطلب دا دی چې چا نه الله پاک ګناهونه دوړي په چا باندې ازمیخ راولي څوک ځان ته نور رانږدې کوي څوک د ګناهونو نه پاکوي څوک په آخرت کې په بره بوځي نو اوس مونږ خو هلته کې کار نشو لرلی که نه چابیان خو بره پرتې دي زموږ خو تر دې دمه 210 دی ټیک شو باقي چې کوم دی نو هغه زموږ هم سترګې بر اسمان ته دي تاسو هم به سترګې بر اسمان ته لرئ نو ګران مینهوالو وخت په وخت به انشاءالله چې کوم دی نو په دې خبره اترې کوو ډاکټر صاحب زه ستاسو دا نمبر او دا پته چې کوم دی خپلو اورېدونکو ته بیا ور یادوم چې د ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر چې کوم دی 0315 81 59 یعنی 0315 81 59 او پته چې کوم دی نو چې کله تاسو د ثوابه د مردان د طرفه ځئ نو چې کله د ثوابه د ټوپۍ مین روډ ته ور مخامخ شي او په دې باندې ډومبې بامخیل راشي ګلوړې را نه پس بامخیل نه بامخیل نه پس باجا د باجا په چړای چې کله تاسو وروخیږئ نو ښي لاس ته به ستاسو تبلیغي مرکز دی او د هغې نه پس چې کوم دی روډ د پاسه یو بورډ لګېدلی دی ویلکم ټوپای تحصیل نو د هغې سره خوا کې چې کوم دی ګس لاس ته چې وګورئ نو زیړ بلډینګ چې په چړای وخېږي نو ړومبی الټه سایډ ته هم دغه بنګله راځي که په صوابی چوک کې هم تاسو چا نه تپوس ابوبکر صدیق جومات ته رحمان اشتیاق صاحب کلینیک ته ځو نو هم به راته خلک سیټ کې برابر به کېده د پته هلته نو هغه ابوبکر صدیق مسجد چې کوم دی نه هغه هم د دی په کلینیک کې دی 4 کناله هسپتال د دې سره چې کوم دی نو دغه کلینیک ته تاسو هلته تللی شي ډاکټر صاحب که خوښه به وي نو په تلو کې به د یو 2-3 اورېدونکو کالونه واخلو 0314 99 11 908 باندې به موږ ګورو چې زموږ سره د کوم ځای مینهوال دي څه به ویل غواړي څه پوښتنه به لري نو زه به ستاسو نیغ په نیغه کالونو اړخ ته 0314 99 11 908 ګورو به خدا ده چې زه تاسو ته بیا در یادوم چې د ډاکټر صاحب پروګرام هره ورځ چې کوم دی د ماښام د 6 بجو نه تر 7 بجو پورې او ماسخوتن د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به هم په دې سټوډیو باندې وي السلام علیکم وعلیکم السلام خو ګرور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی یاره اورنګزیب خبرې کوم چې د هغه نه توډیر نه هرکلی درته وایو اورنګزیب بھائی څنګه لیکي خیر شکر ډاکټر صاحب سره دوه خبرې کوم جی وای هلو جی وعلیکم السلام څنګه دی خیر دی خیر دی ډاکټر صاحب جی ما ته خو چې یو دوه مسلې دي راته دا راته ووایئ جی تاسو کوم ځای نه خبرې کوئ اورنګزیب خبرې کوم چې توډیر نه مدې بابا توډیر نه توډیرې د صوابۍ والا که دا بل توډیرې دی نه چې دغه به تاجي ښه وای جی وای ډاکټر صاحب یو خو زما په دې خپو ډېر زیات درد دی په دې هډوکو باندې او یو مې دا مسله ډېر زیات او خو دې شته چې اوس مې درد دی په دې خپو باندې او بل دې
زما د ستا د ویښته وځي هغه ځای په ځای هغه ټاکۍ غوندې بالچڼه ټاکۍ ویښته جوړېږي. جي جي وا ښه جي ښه. او نو دا دوه مسلې دي راته نږدې چې هلته د خیره سره ثوابۍ ته تر شو یا چرسدې ته نو دا خو داسې که نه چې زه زما څومره ټورونه لري زه مانوال ته زیات تر زما شوګر بیماران دي که نه ځکه چې مونږ خو ګاډي کې ځان سره دوایانې وړو زما خو مطلب مین سنټر خو هغه ثوابۍ ده که نه جي یا زیات نه زیات مې چې کوم کلینیک کې دي څه لږې ډېرې دوایانې پرتې وي او ډېره تاسو داسې وکئ که نه چې خیر دی ثوابۍ ته راشئ نو زمونږ هسپتال ته نو انشاءالله ملاقات به مو شي او مونږ سره به یې لنګر څه ساګ او دال هم وخورئ او خبرې اترې به مو کوو. خوښه مو ده چې یو دغه نمبر باندې رابطه وکړئ ځکه چې زه زما ګڼ ځای دغه وي مطلب کله یو خو په ټي وي بله په اف ام وي او بله مشاعره کې او بله یو کلینیک زما ډېر ګډوډ ژوند دی نو زموږ د اسسټنټ سره تاسو رابطه وکړئ چې هغه دله کوم ټایم درکړو تاسو به تشریف راوړئ او ملاقات به وکړو مخامخ به کېنو انشاءالله. انشاءالله درځم بچي انشاءالله درځم. ډېره مهرباني الله دې صحت درکړي. الله په امان. السلام علیکم. السلام علیکم. ډاکټر صاحب وخت موږ سره بیخي ملګرتیا ونه کړه او هغه د چې خبره چې د وخت په تدبیر ته هم 11 بجا شوې. بالکل خپل اوریدونکو ته خپل کتونکو ته په تلو کې څه پیغام ورکول غواړي؟ نو پیغام خو بس به خپل یو څو شعرونه دا وایم چې په دې ټوله دنیا که ګلان نشو خورولی نو په کومه لار چې ځو چې څو ازغي خو ترېنه لر کړو د ژوند په توره شپه که روڼ سهار نشو موندلی نو دا خو شو کولی چې ډیوه کړو پکې بله راځئ چې ابتدا د دې رڼا وکړو په خپله. ګران مینوالو دا وخت موږ سره زما ډېر خواږه شاګردان او ډېر وفادار شاګردان مخکې د الله په خیر وکړي خو ډېر وخت ما سره تیر کړلو چې یو د معاذ د بټاکړې نه او بل چې کوم دی ناصر د بټاکړې نه او بل روح الامین چې کوم دی نو تاسو خو ما خیال ده چې زما څومره بیماران دي هغې به نوم ځکه اورېدلی چې 10-12 کاله ما سره وشو نو د هغې هم زه شکریا ادا کوم چې هغې ما سره راغلي دي او ډېر په مینې د پروګرام واورېدو او ډېر زیات خوشحاله شو. هغوی وایي چې د تغبایي د سوات د بټخیلې ملکنډ کا دغه پورې د لنډې کوتله پورې چې څومره مینهوال چې کوم دی نو زموږ غږ اوري تر صوابۍ نوخاره پورې نو هغه ټولو ته هغوی سلامونه چې کوم دی په شریکه پیش کړل نو وعلیکم سلام چې تاسو هغې چې کوم دور په مینه یاد کړئ. په آخره کې ګران مینهوالو چې چېرته هم یئ ښه د باد سپرلي ګلالي ننګیالي بریالي اوسئ. په آخره کې د آرجې سید عادل رور چې خپله هم یو ښه شاعر هم دی او یو ښه آرجې هم دی او یو ښه منتظم هم دی نو د هغوی یو جهان مننه چې هغوی چې کوم دی په دومره ښه انداز کې زما دا ګډې وړې فلسفې تاسو ته په ډېر ښکلي انداز کې پیش کړلې. د هغې نه علاوه د دې چینل پروډوسر صاحب طاهر زمان چې زموږ کشر رور دی د هغوی هم یو جان مننه چې هغوی موږ له دلته دومره درنه مېلمستیا راکړله او ډېر څه یې وکړل خو په دې تکلف ترېنه خفه یم ځکه چې موږ شاعران یو او زموږ ډېر ساده سوده ژوند دی نو دې پېره ته خو مې چې کوم دی نو قبول کړه خو بیا به ګورې دا تکلفات او دغه نه نو یو جان مننه د هغوی د مینې او ګرانو مینهوالو په آخره کې اجازت غواړم ستاسو رور ستاسو قربه خو نه ویم زما نو خوله خو قربه سره عادت وي اکثر میزبان یم خو دلته کې میلمه به ویم رور به قربه شو. او ډاکټر و حکیم حافظ و کاری شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ڈرامه نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفی لیونی شپه مو په خیر کور مو ودان پاکستان زنده باد پښتونستان پاینده باد. ګرانو کتونکو همدې سره زموږ د خپرونې د صحت زیری وخت پای ته رسي په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل هم ستاسو نه اجازت غواړي خو د هغې نه مخکې زه تاسو سره ډاکټر صاحب شمېره یو وارې بیا در یادوم که تاسو ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب سره رابطه کول غواړئ تاسو څه قسم د صحت حوالې سره څه قسم مسلې نو 0315 81 59 059 یعنی 0315 81 59 059
په دې باندې تاسو دې سره رابطه کولی شئ او د دې سره خپل کوربه سید عادل له د یوې ټپې سره ورکړئ اجازت او د هغې نه مخکې زه تاسو ته بیا در یادوم چې انشاءالله د جمعې په شپه د ماسخوتن د 7 بجو نه تر 8 بجو پورې به د یو ادبي پروګرام د وطن ننګیالي خپرونې سره ستاسو کوربه سید عادل ستاسو سره یو وارې بیا مخامخ کېږي. تر هغه دمه پورې په دې یو ټپه ستاسو نه غواړم اجازت. دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما خو په دې زبانې خپل کوربه سید عادل له ورکړئ اجازت. کور مو ودان شپه مو په خیر دلې الله پامان. ریډیو وطن د اورېدو ډېره مننه. وطن ریډیو ته په خیر راغلی. شهر کابل جای مهمان است، وطن دار غلام از وطن چرا می روی؟ گل باغ وطن از چمن چرا می روی؟ You are listening to Radio Watan. وطن زمون د ایمان برخه ده. زاونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی. د پښتنې سیمې د کلتور، دود، دستور، رسم و رواج او د روایاتو ترجمان دا خاوره مې بدن دی. وطن ریډیو د ځانګړي خپرونو خزانه چې با پکې تاسو اورئ مذهبي